زما د اسلام محترمو خویندورونو، نن چې کومه زموږ وظیفه ده د یا مغني او د سورت مزمل ډیره زیاته بهترین او ډیره زیاته عظیم شان وظیفه ده. محترم مسلمانانو ورونو خویندو، کو څوک دا وظیفه کوي، الله پاک به د انسان لا دومره رزق ورکړي، دومره رزق چې د انسان به بل چاته په رزق ورکولو باندې مجبور شي. مطلب دومره پیسې به الله پاک ورکړي دی به هسې خلکو کې پیسې محترم او دا به تقسیموي. دومره به الله پاک د انسان ته خیر او برکت ورکړي چې دی به چا نه پیسې اهلي نه، دی به خلکو له پیسې ورکوي. نو د سورت مزمل ډیر ناشنا ختم دی. که تاسو په خپل ژوند کې آرام او سکون غواړئ، دا وظیفه تاسو شروع کړئ. که مال او دولت غواړئ، وظیفه شروع کړئ. دغه رنګه څومره ستاسو کاروبار کې مسایل دي، دغه رنګه دکان نه چلیږي، دغه رنګه ستاسو په جب کې پیسې نه ایسارېږي، انشاءالله العزیز د ټولو دپاره د یا مغني او د سورت مزمل دا ختم تاسو یو ځل په زندګۍ کې وکړئ. انشاءالله د الله پاک د ذات نه کامل امید ساتم چې الله پاک به ستاسو تمام مسلې دا ختم کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در کوم چې تاسو ټول په ټیک ټاک کې الله پاکم خوشاله آباد ساته. الله پاک نه دعا چې الله پاک دې زموږ تمام ګناهونه معاف کړي، تمام مشکلات دې ختم کړي، تمام پریشانی دې ختم کړي او موږ او تاسو ټول د الله پاک بار بار مکې مکرمې ته او مدینه منورې ته بوزي. الله پاک دې زموږ او تاسو تمام حاجتونه پوره کړي. الله پاک دې موږ او تاسو د هر قسمه بیماری نه، پریشانو نه وساتي. محترم مسلمانانو خویندورونو، نن چې کومه زموږ وظیفه ده ډیره زیاته عظیم شان او بهترینه وظیفه ده. یاد ساتئ محترمو، که رزق غواړئ دا وظیفه شروع کړئ، پرېږدئ مه. که دولت غواړئ، که روزګار غواړئ، دا وظیفه شروع کړئ او سره یو کار شروع کړئ. انشاءالله العزیز الله پاک به ستا په مال دولت کاروبار کې برکت ور واچوي. الله پاک به دومره درکړي تعالی، دومره به درکړي ته به حیرانه شي. ځکه چې یو سړی د الله پاک نوم یادوي، یا مغني، یا غنیو، یا مغني، او ورسره د سورت مزمل دا ختم کوي، نو لازماً به الله پاک د انسان مرسته محترمه دوا کوي. نو که تاسو کې څوک داسې وي چې هغوی غریبانان وي، یا که څوک ښه مالداره وي، وظیفه وکړئ، انشاءالله العزیز غریبانان کېږئ به نه. یا ستاسو په چم ګاونډ کې څوک داسې وي چې هغوی غریبانان وي، دا وظیفه هغوی له ورکړئ. دا وظیفه کوه او دې سره سره ځان سوړ کې غوندې کاروبار شروع کړه. انشاءالله العزیز الله پاک پکې لازماً برکت اچوي. محترمو، دنیا دارالاسباب ده، نو موږ او تاسو به په دنیا کې اسباب هم استعمالو، او په اسبابو کې د برکت چې کوم ذرایع دي او کومې طریقې دي هغه به هم استعمالو. انشاءالله العزیز الله پاک به زموږ او ستاسو کار په ښه طریقې سره کوي. محترم مسلمانانو خویندورونو، نن چې کومه زموږ وظیفه ده، نو دا وظیفه موږ روزانه 1111 پیرې کوو. 1100 پیرې دي ویلي، بیا ول هغې نه بعد 11 پیرې وي. 1100 پیرې یا مغني، یا مغني، یا مغني، یا مغني. ښه په آرام شروع کړئ. د ورځې سم تقریبا صدا ویل کېږي، دومره ډېر نه دي. او دغه رنګه روزانه تاسو 11 پیرې سورت مزمل دا وایي. سورت مزمل روزانه 11 پیرې وایي. که داسې په یو ځل باندې ګراني، نو د مازدیګر نه بعد تقسیم کړه. سهار مازدیګر نه بعد به 2 پیرې ویمه، د ماښام هغې نه بعد به 2 پیرې ویمه، مازدیګرې. نو که 2 پیرې مې تقریبا چې دا پوره کېږي، یو پیره پکې 3 راځي، نو تاسو 1111 پیرې یا مغني او د سورت مزمل دا وظیفه وکړئ. مخکې وروسته د نه 11 پیرې درود شریف ووایئ. انشاءالله الله پاک به ستاسو تمام مسائل دا ختم کړي. الله پاک به تاسو له د خوشحالۍ ژوند درکړي.
الله پاک به تاسو له دومره مال او دولت درکړي چې خلک به تاسو ته حیران شي. الله پاک دې زموږ او ستاسو تمام حاجات دا پوره کړي. الله پاک دې دومره مال او دولت راکړي موږ له چې موږ او تاسو د بل چا پیسو ته محتاجېږو نه. الله پاک دې زموږ او ستاسو حاجات د خپل دره پوره کړي. الله پاک دې زموږ او ستاسو مسایل دا د محترمو د خپله دره حل کړي. ځکه مخلوق داسې دی چې مخلوق په ورکولو باندې دا محترمو خفه کېږي. الله پاک په ورکولو باندې خوشحالېږي. الله پاک په تمام جهان زما نه غواړي او زه د ټولو خلقو له به یو ځل باندې ورکړم، بیا هم زما خزانې دا کمیږي نه. الله پاک دې موږ او تاسو ټولو له ډېر زیات شته راکړي. الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.